نبی علیہ السلام فرمای حدیث مبارک کې راځي چې په آخر زمانہ کې په دې امت باندې دا عذاب بیا هم راځي د خلکو به شکلونه مسح کېږي قیامت نه مخکې د چانه به خنزیران جوړېږي د چانه به شادوګان جوړېږي صحابه تپوس کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلکو سره به ایمان نه د خلک به کلمه نه وایي نبی علیہ السلام ته فرمایل چې یصلون ويصومون ويحجون دا به کلمه هم وي دا خلک په منځونه هم کوي دا به روجې هم نیسي دا به حجونه هم کوي منځونه به کوي روجې به نیسي حجونه به کوي خو دې خلکو نه به شادوګان او خنزیران جوړېږي دا ولې نبی علیہ السلام فرمایل دا خلک په موسیقي خوښوي ګانې بجانې به خوښي د دې سره به ډېر په دې به ډېر عاشقان ګانو بجانو باندې به ډېر عاشقان سبا خلک وایي ګانې بجانې چې دي دا خو د روح اعزا ده اوس زما یونیورسټۍ کې هغه واقعه راغلی دا هلک مړ شوی دی نو بس خلک وروره غویمه جوړه کړې ده زموږ پښتانه خو د یو کار شته دی نه اوزګار دي چې بس ځان له چې څوک ورته څه ووایي چې رواني کله احتجاجونه کله څوک احتجاج په کومه طریقه کوي ځان سره ربابونه راغستي دي ربابونه راغستي دي او دا مونږ احتجاج شو او یا ځکه چې لکه دا هلک د رباب په سر باندې د یونیورسټۍ نه ایستلی شوي او د یونیورسټۍ والا باندې د مرد دعوا هم د دې د وجې مړ اګه دې د وجې څنګه مړ هغه رباب ځان سره یونیورسټۍ ته وړی یو غیره وکاږو یونیورسټۍ نه دا هر شي خپل ځای یې که اوس د رباب ځای خو یونیورسټي نه ده خو یونیورسټي خو د سبق ځای دی تعلیم ځای دی نو هلته ځان سره رباب وړی چې رباب یې وړی یو استادانو به راایستي نو په لاره باندې راتلو اکسیډنټ یې کړی نو بس مړ شوی دی نو اوس دعا ورته کول پکار دي ځکه مسلمان دی شهید شو دعا ورته کول پکار دي اوس د دې خبرونو څه مطلب و چې ربابونه یې راغستي دي او وروره احتجاج کوي د ټولو سره ربابونه دي علماو بس به هم خلک خبرې کوي هلکه دا دین خو د عالم نه دی چې الله یو څیز حرام کړي عالم یې نشي حلالولی چې الله یو څیز حلال کړی دی عالم یې نشي حرامولی یو څیز حرام دی بس دا حرام دی نو بل یو کس پکې ویډیو کړی وي یو پکې کمنټس کړی چې ته زما رباب نه منې نو زه ستا اذان نه منم استغفر الله العظیم دې حد ته چې کوم دې خلک رسېدل دې وجې نبي علیه السلام شیخ الحدیث رحمت الله علیه لیکلي دي چې ډېر خلک به داسې وي چې دوی په دنیا کې مسلمانان خو چې په ورځ د قیامت او الله پاک جل جلاله صفونه بیلي که نه دا خلک به د کافرانو په لس کې پاسي نو دا ولې چې دین به ایمان سلب شوي دین پورې به خندا کړي جماعت پورې مدرسې پورې قرآن پورې اذان پورې یو چې کوم دی مونځ نه کول دي دا ګناه ده خو یو مونځ پورې خندانې دی دا کفر دی روژه نه نیول دي ګناه ده خو روژې پورې خندانې دا کفر دی نو گانا بجانا دا حرام دی رباب ټنګول ټنګ ټکور سامان دا ټول حرام دی نبی علیہ السلام فرمایي دی روجیم نسی حجونه به کوي او منځونه به کوي خو د گانو بجانو عاشقان به دي سره به مینه زیات وي نو په اخره زمانه کې دغه خلکو شادوغان او خنزیران جوړي او نه لعنهم یا موږ لعنت کو په دوی باندې کما لعنا لکه څنګه چې موږ لعنت کړی دی اصحاب السبت د خالی دروازه والا باندې یعنی یهودیانو باندې وکانه امر الله او دې حکم د الله مفعولا کړی شوی د الله حکم کړی شوی